حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوسو کو چې د الله تعالی په نزد باندې د ټولو نه خوښه عمل څه دی؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته وفرمایل چې مونځ په خپل وخت باندې کول دا د الله تعالی په نزد باندې د ټولو نه زیات خوښه عمل دی. مطلب مونځ په خپل ټیم باندې کول په جمع سره دا الله تعالی ته ډیر زیات خوښ دی. نو ما ته تپوس وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونځ نه پس دویم هغه کوم یم عمل دی چې الله تعالی ته ډیر زیات خوښ دی؟ نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ما ته وفرمایل چې د مور او پلار سره ښه سلوک کول دا د مونځ نه پس د ټولو نه زیات خوښه عمل الله تعالی ته دی. نو ما ورته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه پس کوم یو عمل الله تعالی ته خوښ دی؟ نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ما ته وفرمایل چې د الله تعالی په لار کې جهاد کول دا الله تعالی ته ډیر زیات خوښ دي. نو دا درې هغه عملونه دي چې الله تعالی ته ډیر زیات خوښ دي. یو عمل الله تعالی ته زیات خوښ دی هغه عمل چې مونځ انسان په خپل ټیم باندې د جمع سره وي. او دویم نمبر خوښه عمل الله تعالی ته دا دی چې انسان د مور او پلار سره ښه سلوک وکړي. او دریم نمبر خوښه عمل الله تعالی ته هغه دا دی چې انسان د الله تعالی په لار کې جهاد وکړي. دا درې عملونه د الله رب العزت ته ډیر زیات خوښ دي. په دې وجه باندې د دې عملونو اهتمام پکار دی. حضرت طاووس رحمه الله د یو قصه را نقل کړې ده چې یو سړی او د هغه څلور زامن وو چې کله دا سړی بیمار شو نو په دې کې د دې یو زوی هغې خپل ټول وروڼه راجمع کړل او هغوی ته وویل چې که چېرې تاسو د پلار خدمت په دې وجه باندې کوئ چې سبا به موږ ته په میراث کې حصه میلاو شي، نو په دې وجه باندې د میراث کې د حصې میلاوېدلو په وجه باندې تاسو خدمت مه کوئ. او که چېرې دا دې ته نه یې تیارو نو بیا تاسو ماله دا موقع راکئ زه به د پلار خدمت وکړمه او د دې دپاره زه خدمت نه کوم چې زه به سبا په میراث کې به ماته حصه میلاو شي. بهله وروڼه تیار نه شو دې ته، هغې ته وویل چې زه ته خدمت وکړه او میراث به م نالې. دی په دې باندې راضي شو او دو د پلار خدمت شروع کو په دې شرط باندې چې کله زما پلار وفات شي نو زه به د دې د مال نه میراث نالم. بهرحال د پلار ډېر زیات خدمت وکړو چې کله د پلار وفات شو نو وروڼو چې کم شرط د سره لګولی او د هغې متعلق ټول مال د دې وروڼو تقسیم کو. دی چې کله د شپې ویده شو نو خوب یې ولیدلو. په خوب کې ورته چا وویلو چې پلانکي ځای ته لاړ شه او هلته 100 اشرفۍ دي او هغه راواله. نو ده په خوب کې تپوس وکړو چې هغه 100 اشرفۍ چې کومې پرتې دي آیا په دې کې برکت شته او که نشته؟ نو هغې ورته وویل چې 100 اشرفۍ دي خو ګوره برکت پکې نشته. دی چې کله سهار راپاڅېدو نو دا ټول خوب د خپلې بیبي ته بیان کړو. هغې پر اخیستلو باندې اصرار وکړو، ډېر زیات فریاد یې ورته وکړو چې لاړ شه هغه 100 اشرفۍ راواله. خو دی چونکې آخرو د پلار خدمت یې کړی او ده ته پته لګېدله چې ما ته به صله میلاویږي خو 100 اشرفۍ وي پکې برکت پکې نه وي. ده باندې ښځې ډېر زیات اصرار وکړو خو ده ونه منله. چې کله دویمه شپه شو بیا دوی وده شو، بیا په خوب کې ورته چا وویلو چې لاړ شه پلانکي ځای کې 10 اشرفۍ پرتې دي هغه راواله او خپل ضرورت هغه په دې باندې پوره کړه. نو ده ترې بیا تپوس وکړو چې آیا په دې 10 اشرفو کې برکت شته او که نشته؟ نو هغه ورته ویل چې برکت پکې نشته. ده بیا پرېښودلي. چې کله سحر شو نو بیا ترې بیبي ته ټول حالات بیان کړل چې دغه شان بېګا راته وویلی شو چې 10 اشرفۍ دي وروایله. ما دې تپوس وکړو چې برکت پکې شته او که نه؟ نو وویلی شو راته چې نه برکت پکې نشته. نو ما روان اخیستلې. بیا ورته ښځې ډېر زیات اصرار وکړو، زور پرې راوړو چې شه به لاړ شه وروایله. بهرحال ده هغې خبره ونه منله. په درېیمه شپه باندې چې دی کله وده شو بیا یې خوب ولیدو. په خوب کې ورته وویلی شو چې پلانکي ځای ته لاړ شه او هلته به تا ته 1 اشرفۍ میلاو شي هغه راواله. نو ده دې تپوس وکړو په خوب کې چې په دغې 1 اشرفۍ راغېستلو سره او په دغې اشرفۍ کې زما دپاره برکت شته او که نشته؟ نو په خوب کې ورته وویلی شو چې آو په دغې 1 اشرفۍ کې ډېر زیات برکت دی. بهرحال دې سبا سهار راپاڅېد او هغه 1 اشرفۍ یې راواغېستله او بازار ته لاړو او په هغې باندې 2 کبان یعنې میان واغېستلو. چې کله یې میان واغېستل او کور ته یې راوړلو
او دغه میان دې صفا کول او کله د هغې خېټه کټ کړله نو د هغې دواړو په خېټه کې یو داسې ملغلره پرته وه چې هغه خلکو له دې نه مخکې چرې نه وه لیدلې او د هغې ملغلرې دومره زیات قیمت و چې په ډېر زیات غټ قیمت سره دې هغه ملغلره د وخت چې کم بادشاه و په هغې باندې خرڅه کړله او ډېرې زیاتې پیسې د سره چې دی هغه بیا رالي نو دا د مور او پلار او د خدمتو او دغه شان د والدینو د خدمت دا د هغې صله وه چې د هغوی خدمت یې کړی او ده ته دا خبره بالکل واضحه وه چې دا ما کوم خدمت کړی دی نو د دې صله دا به ما ته میلاویږي او بل طرف ته دې خپل ټول مال و چې کوم په میراث کې دته پاتې کېدو هغه یې مرونو ته پرېښودلو او په حقیقي معنی سره د زړه نه د خدمت وکړلو د پلارو او ورونو ته دا خبره واضحه کړله چې زه د پیسو دپاره خدمت نه کوم زه د الله تعالی د رضا دپاره کومه به هر حال د هغې ورته صله څه میلاو شوه چې الله رب العزت دې ته یو اشرفی و بل طرف ته بیا سوچ وکړئ چې یو طرف ته 100 اشرفۍ دي خو تپوس کوي چې برکت پکې شته او که نشته نو ویلی کېږي چې نه برکت پکې نشته نو نه رالي بیا 10 اشرفۍ دي بیا تپوس کوي چې آیا برکت پکې شته او که نشته نو بیا ورته ویلی شي چې برکت پکې نشته هغه هم پرېږدي خو بل طرف ته یو اشرفۍ ده چې د هغې تپوس وشو نو جواب ورته میلاو شو چې برکت پکې دی نو د هغې برکت څه و چې 2 اشرفۍ دي خو الله رب العزت ورته د هغې نه ملغلرې راویستلې او د هغې دومره غټ قیمت و چې دی په هغه وخت سره ډېر زیات مالداره شو دا د مور او پلار د خدمت صله ده او دا د مشرانو او د بزرګانو د خدمت صله ده چې هغه الله رب العزت په دنیا کې انسان ته ورکوي